أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتفكرون آياتي فكر نكيا تدبر نكي سوچ نكي دي القرآن في القرآن پا قرآن کریم کی یعنی پا مثالونو دا قرآن کریم کی دي سوچ نكيا ولو كانا كچروي دا قرآن کریم من عند غير الله دا جانب دا غير الله نا لوجدوا نخامخا مندکڑے بوے دی فيه پر قرآن کریم کی سبے مندکڑے وے اختلاف کثیرا لیا دا چه نن اختلاف نشت دا قرآن کریم دا من عند غیر اللہ ندے دا من عند اللہ دے دا جانب دا اللہ ندے وَإِذَا جَاءَهُمْ كَلَا چراشهم دی منافقان لرا امر یوکارا من الامن دا امن چه فتح و غنیمت دے دا بیا پڑساتی دا منافقان دا وجد کینینا او الخوف یا راشی یوکار دا خوف دا یرینا چه قتل دے شکست دے اذاعو به اے افشوه افشا کی دا منافقان دی کار لرا رب کریم فرمائی ولو ردوه کچر رد کرے وے ہو دی کار لرا دی منافقانو الى الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا و الى اولی الامر او خواندان دا قلتا چی مراد دینا فقها دی اکثر مفسرین وی چی اولو الفقه دی فقها و ترد کرے وے منهم ددینا لعلمه خامخا پوشبوی الذین غکسان يستنبطونه معنى يستخرجون معناه چه راوباسي معنى دا دي لرا چه قدرت دا استنباط لري يستخرجون معناه استنباط ستويلي کی والاستنباط في اللغة الاستخراج وستل يعني استخراج الشيء وستل دا يوشي كالماء من البئر لكوبو وستل دا كوينا نو استنباط دي تويلي کی راوستل دا شيء وبراوستل یعنی مستنبط چه ده دا مجتهد چه ده پتا مسئله رو باسی دا قرآن او حدیث نام استنباط ادا کوئی اول اوبا لاندی اغینا اوبا راویستل مجتهد چه ده نبت ده هغم سخت مسئله رو باسید او تا آسانه که او تو ناشکری که چه نزخ پلی رو باسم نرو باسا کنه اغا مجتهد ده او تو مجتهد نه زان بغر کی او بیا مجتهدین چی دی پا خیر القرون کی تیر شوی دی خیر القرون قرنی دارنگی ددی آیات لاندے امام رضی رحمه اللہ وی فثبت ان الاستنباط حجت ثابت شو چی دا استنباط حجت دے دارنگی امام بغوی رحمه اللہ وی وفی الآیت دلیل على جواز القیاس پدی آیت کی دلیل دے پا جواز دا قیاس کی دارنگی جساس ہم ویا او فتح البیان صدیق حسن خان ہم وی چی پدی آیت کی جواز دا قیاس دے امام راضی رحمه اللہ وی دی آیت لانے بأن العلماء اذا كانوا عالمین بأوامر اللہ ونواہی یقینا علماء چی دی کلا چی عالمین وی پا اوامر دا اللہ پا نواہی کی وكان يجب على غيرهم واجب دا غير دا ديبان دي قبول قولهم قبول قول دا يعني سوق مجتهد ندي عالم ندي قبول دا قول دا دي دارنگ اللباب دا ابن عادل دغي آيات لاندي ويا منها أن العامي يقين العامي دي يجب عليه تقليد العلماء واجب دا باغيبان التقليد دا علماء نو لعلمه خامخا پوشو کچر رد کڑے دی فقهاء تدا مسئلہ لعلمه خامخا پوشو الذين فقهاء يستنبطونه معنا يستخرجون معناه چی روباسی معنا دا دی یعنی قدرت دا استنباط لري منهم درینا ولولا فضل الله کچرنوے فضل دا اللہ تبارک و تعالی علیکم پتا سبان دے ورحمته او رحمت دا اللہ تبارک و تعالی چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دے کنا اللہ وما ارسلناک نہیں لگلے منتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رحمتا للعالمین مگر رحمت طول عالم دا پارا نو کچرے نوے رحمت دا اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لتبعتم نو خامخا تابیداری بکڑے وی تاسوا شیطانا دا طولو بتابیداری کوا الا مگر قلیلا دیر لگ دا خلا قرآن کریم دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصلاحات کڑی دی فقاتل پس جنگ کوا جہاد کوا فی سبیل اللہ پلا رد اللہ تبارک و تعالی کی لا تکلف تو نشی مکلف کولے الا مگر نفس کا فی حق نفس کا مگر پا حق دا نفس پل کی یعنی تانا دخ پل نفس تا پوس کی گی نور باقی تو
وحرد المؤمنین تیز و مؤمنان لرا په جهاد باندې عسى الله خیږي الله تبارک وتعالى ان یکف دا چې بن کی بأس الذین من قتال الذین جنگ دا کسانو کفرو چې کفر کړي د خود تیز والے کوا په جهاد باندې والله الله تبارک وتعالى شد ډېر سخت بأسن د جهاد د عذابنا الہ العالمین پشانتی سوک عذاب اس سوک نشی ورکولے وګورئ د دنیا جیل خانه کې وګورئ سوزول پکشتن د الہ العالمین په جیل خانه کې سوزول دي والله الله تبارک وتعالى چې د اشد سخت بأسن د جهاد د عذاب نه واشد ډیر سخت تنکیلا د جهاد د انتقام نه منتقما من هغه سوک یشفا چې سفارش وکړو شفاعت انداز سفارش شفاعت ستویل کیږي طلب الخير للغير بل چا د پاره خیر غوښتل او دعا ځان د پاره خیر غوښتل چا چې سفارش کو داسې سفارش حسنتن چې نیک وي یکن وی له د پاره نصیب برخه منها د دینه کینا ابن عباس سے ویا فی الاصلاح بین الناس صلح کول په منځ د خلقو کې چا چې صلح وکړه په منځ د خلقو کې نو د لپاره دا حسنه شو د لپاره برخه ده پدې کې نیکی وکي وقیل چا ویل دي حسن القول فی الناس چا چې خسته خسته خبرې وکړي په خلقو کې یکون وی له د لپاره نصیب برخه منها دغه حسنینا ومن هرغسوک یشفاع چې شفاعت کو شفاعت انداس سفارش سیئتن چې بدوی یکون وی له د لپاره کفل نصیب برخه منها دغه بدینا یعنی والشفاعت السیئات دا بد سفارش څه هي المشي بالنميمه راتلل کول په چغل خورې باندې بین الناس په منځ خلکو کې چغل خوري کوي یا وسیئات هي غیبت د لپاره برخه دینا وکان الله دی الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شی باندې مقیتا منا مقتدرا قادر ذات ته یا حافظا حفاظت کون کې یا مقیتا منا جزا ور کون کې ذات ته اوس بل مساله چې تکبر به ځان کې نراولای غرور به ځان کې نراولای و اذا حییتم کله چې پیشکشی درکړی تاسو ته بتحیت په پیشکشی سره مثلا سلام اکثر مفسرین وی سلام چا تاسو باندې سلام واچول السلام علیکم فحیو پس پیشکشی ورکه به احسن منها غره داغنه تو ورته په جواب کې وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یا امام ابو حنیفه رحمه الله وی و اذا حییتم کله چې پیشکشی درکړی تاسو ته یو هدیه درکې تاسو ته تحفه بتحیت په پیشکشی سره فحیو پس جواب ورکې پیشکشی ورکې به احسن منها غره داغینا تو غینه غره هدیه ورکا غیتا نو سلام سره اکثر مفسرین دا راخلی دا آیت چې سلام سره پیشکشی سوک درکی تو ور جواب ورته ورکا او ردوها یا لا اقل یا رد کی تاسو غیر رب عینه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان دی علی کل شیء پر شی باندې حسیبا حساب کوونکې الله والله تبارک وتعالى لا اله نشته لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله دی ليجمعنكم خامخا پتاکید سره به جمع کړي تاسو لرا فی الموت په مرګ او فی القبور او په قبرونو کې الی یوم القیامت تا ورځ د قیامت دا سه ورځ لارې به چې نشته شک فيه په دې ورځ کې ومن اصدق سوق د زیات صادقه من الله دالانا حدیثا من د جهت د خبرنا قولا په خبره کې سوق صادق د دالانا استفهام انکاری د بل سوق نشتا یا وعدا په وعده کې فما لكم پس چل دے تاسو لرا یا معاشر المؤمنین اے ڈلی دا مومنان لرا صرتم فی المنافقین چه اگر زیده تاسو پا بارد منافقانو کی فئتین مانا صرتم فرقتین اگر زیده دو ڈلی دا لس کسانو دا منافقانو نا چه مرتد شو بعضی ویل چه دا دیوینی مونتا حلال دی بعضی ویل چه نا دا عام منافقان دی ندی حلال یا احد کے چه اگر است پاتی شوی و دا جهاد ناغی بارا که دا نازل شو وفما لكم يا معشر المؤمنين سچل تاسو لري ډلې د مؤمنانو فی المنافقین صرتم فی المنافقین وګرځیدئ تاسو په بار د منافقانو کې فئتین منا فرقتین دو ډلې والله تبارک وتعالى ارکسهم واپس رد کړي دي لرا شرک تا بما په سبب دغه څه کسبو چې دی کړي دي شرک اتریدون یا تاسو اراده لري ان تهدو دا چې لار وخای تاسو
لار د دین من هغه چاته اضل الله چې گمراه کړی غیر الله تبارک وتعالى ومن هغه څوک یضلل الله چې گمراه کړي الله تبارک وتعالى هغه انسان لره عن الهدى د هدایتنا فلن تجد پس هرگز بمندنه کی تو دغه انسان لره له دغه انسان لره سبیلا من طریقا الى الحق لار د حق ته ودو محبوبه غني تمنا کوي دا منافقان لو تکفرون کما کفروا لو مصدریه ده کما کی ما هم مصدریه ده جمله تعویل د مصدر ته واړه كفرا مفعول مطلق راو باسا كاف مثلي کا واخلا صفت مفعول مطلق کا ودو كفركم محبوبه غني دا منافقان كفر استاسو كفرا پداس كفر باندې مثل كفرهم په مثل د كفر ددي یعنی دی هم ارزو کوي چې زمون په شانتي دا هم کافران شي منافقان شي رب کریم فرمایو فتكونون اودو لو تكونون محبوب غني دي چې تاسو شي سوان برابر په شرک کې فلا تتخذوا پس منی سي تاسو منهم د منافقاننا اولیاء په دوسته باندې سوک منی سي حتی ترغه وخت پورې هاجرو چې د هجرت نو کړی په سبیل الله په لار د الله کې فین تولوا پس کچری دي اعراض وکړو راولو د ایمان یا اعرضوا عن التوحید اعراض وکړو مخې واړولو د توحید نه فخذوهم پس اونې سیدي منافقان لرا وقتلوهم وجنې دي منافقان لرا حيث وجدتموهم چرته چې مونږ کړل تاسو دا منافقان وجنې ولا تتخذوا منی سي منهم دین اوليا سوق دوسا ولا نصيرا نسوق مددگارا الا الذين مگر کسان دي لس کسانو کې يسلون چې پیوس کې ځانونه خپل الى قوم داس قوم ته بينكم چې پمنس تاسو و بينهم او پمنس داغي کې ميثاق وعده وایي صلح وعده او جاءوكم يا راشي تاستا يا والذين جاءوكم هغه کسان چې راشي تاستا دا منافقان حصرت چې تنگشوي حصرت اضاقت چې تنگشوي صدورهم زړونه د سشینا ان يقاتلوكم د خبره چې جنگ وکړي تاسو سره یعنی انقتالکم د جنگ تاسو نه د زړونه تنگشوي وي او يقاتلوا یا جنگ وکړي قومهم قوم پل سره یعنی وی یرا مونږ تاسو سره هم جنگ نکو دی قوم نور سره هم جنگ نکو دا خلق به ما وجنه الله وی ولو شاء الله کچری اراده شوی د الله تبارک وتعالى لسلطهم خامخب مسلط کړي دغه قوم علیکم پتاسو باندې فلقاتلوکم پس خامخب وجره تاسو لرا سره د قوم فلا نو بیا به هغه تاسو سره جنگ کړي وینو دای در سره خو کړل نه هغه سره جنگ کوي نه تاسو سره دا کوم یو منافقان حصرت صدورهم چې تنگ شوی دي زړونه ضاقت صدورهم دا منافقان فین اعتزلوکم ان ترکوکم کچری پریک دي تاسو لرا فین اعتزلوکم ان ترکوکم کچری پریک دي تاسو لرا فلم یقاتلوکم پس جنگونه یو نکړل تاسو سره والقوا پیش کړل الیکم تاستا السلام من الصلح صلح پیش کړه فما جعل الله پس نه دې ګرځولې الله تبارک وتعالى لكم تاسو علیهم پدیوان سبیلا سلار د قتل بس با قتل نشتا ستجدون زرد چې موبای بتاسو اخرین اقواما یو بل سقوم نور یریدون چې هغه اراده لري د منافقانو کې یریدون اراده لري هغه سشي ان یامنوکم دا چې ځان په امن کې ان یامنوکم چې امن کې ځانونو خپل لرا به اظهار الاسلام په اظهار د اسلام سره لكم تاسو لرا اسلام ظاهر کی تاسو ته ويامنوا او امن کې ځانونو خپل لرا قومهم د قوم خپلنا به اظهار الكفر په اظهار د کفر سره رب کریم فرمای کلما هر کله دا منافقان چې ردو ادعو دعوت ورکړي شي دي ته ال الفتنه ال الشرك شرک دا اور کی سو واپس ګرځيږي الټا یعنی رجعوا ال الشرك واپس ګرځي دي شرک ته فيها پد شرک فإن لم يعتزلوكم پس کچری پری نک دي تاسو لرا یعنی لاسونه بند نکی د جنگ تاسو نه ويلقوا معنا ولم يلقوا راولان دي نکړه تاسو لرا الیکم تاسو لرا السلام الصلح صلح وړاندې نکړه ويكفوا من ولم يكفوا بن نکړي دي ايديهم لا سن خپل قتالکم د جنگ تاسو نه
فخذوهم رب کریم فرمای ونی سید منافقانو لرا بیا وقتلوهم وجنی دی منافقانو لرا هغه څوک چې جنگیږي تاسو سره ځان لاسونه نه بندي د قتال نه رب کریم فرمای فخذوهم بهونی سید منافقانو لرا وقتلوهم وجنی دی لرا حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم چرته چې مونږ کړل تاسو دا منافقان به درست نو باسي اولئکم دا کسان چې دا منافقان اهل هذه الصفه اهل د صفت والا جعلنا ګرځولې مونږ لكم تاسو لرا عليهم پدی باندې سلطان دلیل مبین ښکارا د قتل د دی